زما نوم چې عقیل احمد دی چې د باجوړو په ټولو سیمو کې وضعیت تر بیا د ارنګ طرف ته کېږي چې بل د شیخ بابا غاړې ته د هم ډېرې کېږي ماموندو کې هم کېږي سلارزو کې هم ډېرې کېږي زیتونو آیل دي دا دلته په باجوړ په مامودو کې دي بل په مامودو کې په ډبر کې دي په سلارزو کې ډېر دي په علاقو کې اوس موږ نوي نوي باغونه لګولي دي او بیا ورپسې دغه زیتونو اچار دي د دې دانو دا تیل دي او دغه اچار هم چې جوړېږي بل ورپسې بیا دغه کریله ده هغه ورپسې ټماټر دی دا هم د باجوړ خپل پیداوار دی هر ځای کې کېږي ښه ډېره نو ټول دغه بس دغه دې دلته کې پیدا کېږي لکه باري پکې څه نشته دی دا پکې برچکې دی دا پکې بیا تور بینګن دی دا پیاز دی دا کیره ده بادرنګ آلو دی بیا بند ګوپي دی بیا پلو ګوپي دی دا بیا هغه خوږ کدو دی مولی ټیپر سلاد بیا مالټه دلته چېرې خپل د ډبډبو سره باغونه دي په ماموند کې هم شته دي سلاردو طرف ته باغونه ډېر دي دا ګازره ده دا ټول باجوړ خپل پیداوار دی جي نسبت لکه مخکې په غنمو او جوارو هغې دومره پیداوار به نه ورکړو اوس سبزیانې د دې پیداوار ډېر دی او کرم لکه ډېر ده چې یو ته لرې کې بل کار پرې وکړي بل ته لرې کې بل پرې وکړي زمیندار چې مخکې به فرض که یو دغه کولو ته اوس 3-4 فصلونه دغه ځمکې دغسې سبزیانو کې لکه اوس دا جال والا ټماټر دا ښه پیداوار ورکوي پیسه هم ډېره کوي لکه په دې باندې سټارټ موسم هم راشي بیا درمیانه هم راشي بیا اخره کې هم راشي په دې باندې ښه ریټ هم راشي درمیانه ریټ هم راشي بالکل دلته اوس زعفران ښه کېږي په کار زمیندار زعفران ښه دغه کې د هغې پیداوار هم ښه دی پیسه هم ډېره کوي تقریبا فر کنال دغه 3-3.5 لاک روپۍ هغې له پیداوار کوي معمولي ځای نیسي لکه تقریبا یو کنال دونه پیداوار کوي دا ډېر دغه دی که یا پکې بلیک چیري ده هغه د دې نه زیاته پیداوار کوي خو هغه دلته باجوړ کې هېڅوک هم نه کوي نو په کار چې دا بلیک چیري هم راوړي هغه تقریبا یو کنال د 5-7 لاک روپو پورې پیداوار ورکوي زمیندارو ډېرې مسایل لکه نن 15-16 کاله مخکې چې لکه اول خو د دوی دا ځمکې هم ټولې ګاډې وړې وې هلته پکې دا لینډ لیبل یو ښه ځمکې جوړې شو بیا ورته لښتي جوړ شو سولر بیانه نو مسلې ډېرې حل شوي او ډېرې روانې هم دي فروټو کې خو چېرې لکه دلته کې خو داسې توت هم شته دی خوبارۍ هم شته دی او اکوړ هم شته دی غوزا ده فارسیمن دی د فارسیمن هم هغه جوړوي هغه وچې کې زیتون تقریبا لکه د یو بوټي پیداوار چې هم د 15-25 لیټرو پورې یو بوټی پیداوار ورکوي دلته کې سلارزو ښه دغه ده د پوه شابونه کړي دي په دې ارنګ کې بارنګ کې داسې ماموندو کې چارمنګ کې دا ټول لکه ځایونو کې هر ځای کې کېږي خو دونه ځمکه چې چا سره نه وي نو باجوړو خلکو له پکار چې هغه راشي زموږ د محکمې وزارت ته مشوره وایي او بیا د هغوی په مشوره باندې چې نو عمل وکړي او هغه سره وچلېږي د دې نه خامخا مشوره وایي چېرې پټې څنګه جوړ کړو په کوم ټایم کې دغه کړو په کوم ټایم کې کوم فصل پکار دی هغې دپاره څه سرې پکار دي څه تخمونه پکار دي که د هغې ټوله مشوره ورسره کوي په هغه مشوره باندې بیا چلېږي خو لکه مشینري په لحاظ باندې زموږ سره چې دا ترېشرې دي او ټکټرې دي بلیډینګ دی پکې دا لیولینګ دی پکې بیا د اوبو دپاره لیولینګ خپل دغه برابري لښتې مخکې که نه نو هغې دپاره هم شته دی مشینري زموږ سره او موږ د حکومت لکه نور هم دغه کړو چې دا مشینري موږ ته نور هم سیوا کړي چې دې خلکو ته چې یو فایده ترې ورسي